ابتدای مجلس کې یوه شرعي مسله تاسو خدمت کې عرض کوم. که څه ما تاسو صدقه وبسو اکثر خونې کې ډبای مو ته ایښې وي، هغه ډبي کې صدقه اچوو. دا صدقه څو پورې خونې نه دی وتلي، فقیر ته مستحق ته نه دی رسېدلي، تا صدقه نه دی حساب شوي. مثلا زه مثال درکوم، ته دا صدقه جمع کې یوه میاشته بعد فقیر ته مستحق ته ویر کې داسې وایي چې کومې ورځې د ویر کې مغې ورځې صدقه وشوله، ای پوره میاشتې صدقه نه وشوله. داسې وایي هغه ښه خبره دی، اډوانس کې سړی ویر کوي، خو خاص صدقه ښایي چې هغه ډیلی بنیاد باندې وي. البته یی چې کوم ادارې چې هغوی ته مجتهد یا هغه وکیل طرف نه اجازات وي، سهم امام وغیره خستای شي وغیره، داسې اجازات ورسره وي، هغوی یو ډبه یخې وي، که هغوی کې تاسو صدقه اچوئ هغه داسې دی چې لکه مستحق ته رسیږي. لکه مثلا مرکز یو ډبه یې داسې ایښی دی، مثال یې درکوم، یا داسې یتیمخانه دی چې هغه سره وکالتنامه اجازتنامه شته دی د مجتهد یا د هغه وکیل، هغه ډبي کې چې ته چای داسې وایي چې دا ډایرکټ رسیږي. وګرنه داسې ما تاسو کوم ډبی کې ایږدو هغه صدقه وره نه حسابېږي، ته هغه کې پیسې هم اتوای شي، ایون دا چې ته پیسې ونه جیب ته دوباره یا چوای شي، مګر دا څه فقیر ته ورسېږي هغه نه بعد بیا نشي راخیستی. لذا کوشش به دا کوئ چې څومره خونې کې جمع کوئ ټایم سې خونې نه وباسئ، دا بهتره خبره دی. صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې.